اتبع ما اوحي الیک من ربک، دا د مخکینی آیاتونو خلاصه شو. حاصل لدی دا دی چې نبی علیہ السلام د الله تعالی تعلیم ورکړي چې اولنې مخاطب نبی علیہ السلام دی، بیا ټول امت د قیامت پورې چې کله تاسو حق دعوت بیان کې قرآن درس تاسو وکړي، بیان تاسو وکړي، خلک به دوه ډلو کې تقسیم شي. بره موږ ویلو یوه ډله به داسې چې په قرآن باندې به اعتراضونه شروع کړي. هغه وخت اعتراض دا و چې درس ته له چا نه دې زده کړی دی او د قیامت پورې دا لازمه نه ده چې یو ټکی ذکر شي، بلکې نورم ډېر اعتراضونه کېدی شي. نو د درس ته کې اشاره و دې ته چې د قرآن په مضمون باندې به اعتراضونه شروع شي. یو خلک به داسې دا هغه خلک ده چې کوم متعصب خلک وي، د دنیا په محبت کې غر کې د کفر سره محبت یې هغه به اعتراضونه شروع کړي او د دغه اعتراضونو په وجه باندې د نه منلو په وجه باندې چې قرآن بیانېږي دوی اعتراضونه کوي، دی به نور هم ډوبېدلو طرف ته روان چې د غر کېدو مستحق به جوړ شي، صحیح به غرق شي. دویم قسم خلک دا دی چې کوم د حق طلبګار دی چې د الله تعالی رضا حاصله کړي او د الله تعالی د عذاب نه ځان بچ کړي، نو هغه خلک به د قرآن د غوږ کېږدي، به دې په عمل شروع کړي. نو هغې ذکر به دې سره شوی چې ولنبینه لقوم یعلمون، دې دپاره چې موږ یې بیان کړو داسې قوم ته چې هغې پوهېږي په دې باندې، متعصب نه دي. اوس چې کله دوه لارې جوړې شولې د قرآن د بیانولو نه بعد، خلک دوه ګروپه کې شو. یو د قرآن دشمنان جوړ شو، یو هغې قرآن سره وفادار شو. نو نبی علیہ السلام ته الله تعالی ترغیب ورکړي، تعلیم ورکړي چې دې ته مه ګوره چې دې کس قرآن خبره واورېدله او دې وانه اورېدله او دې قایل شو دې قایل نه شو، دې ته مه ګوره، بلکې سیده اتبع ما اوحي الیک من ربک، ته تابعداري کوه د هغه څه چې وحي شوی تا ته طرف د رب خپل نه. د دې حاصل دا دی چې اسلام مخالفین به وسط راځي، کله به دوی دمکیانې وارنینګونه وي، کله به لالچونه وي، کله به تعلقات خرابېدلو خطرې، کله به د اقتصاد د خرابېدلو خطرې. ته د یوې خبرې ته هم مه ګوره، بلکې سیده په خپل شریعت باندې عمل کوه، آسماني وحي باندې عمل کوه او د خلکو خیال به دې کې مساحته په اسلامي په فرایضو کې او په واجباتو کې د قوم رعایت کول، د خلکو رعایت کول چې دې خبره کېږي دا ناجایز دي. دې باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک هم دلیل دی چې د حدیث شریف الفاظ داسې دي: لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، د الله تعالی په نافرمانۍ کې ته د مخلوق خبره اورېدل دا جایز نه دي، دا ناجایز دي. د دې حدیث شان ورود هم په دغه ترتیب سره دی چې نبی علیہ السلام یو زګین تر صحابه کرام یو جماعت ولېږو. هغه صحابه کرام چې زګین ته ورسېد نو کوم کس یو امیر مقرر کړی، هغه د خپل کشران ته ویل تاسو زما کشران وي، زما امر به تاسو منئ. هغه ویل او خامخا به منو امیر یې. وزې ډکې راغونډ کړي، خلکو ډکې راغونډ کړو، ویل اوس دې کې اور ته واچو، اور بل شو، ویل اوس راځئ یو ته وردانګئ. نو ځینې کسان وویل د امیر اطاعت یې کول غواړي، اډر دی. خو ځینې ویل نه، موږ خو چې اسلام قبول کړی دی، د نبی علیہ السلام ملګرتیا هم کله موږ د اور نه یریدو، د جهنم نه یریدلو، چې دې اور ته وردانګو نو بیا موږ د اسلام د قبولولو معنی څه شوه؟ نو دوی د خپل ملګري منې کړه چې اور ته ورندانګي، دا خو فالتو کار دی، دا خو عبث کار دی، هېڅ فایدې نشته دی. موږ ته کله شریعت ویلي دی چې تاسو اور ته ودانګئ قیمتي ژوند ضایع کړي. دا کسان د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو او دغه کسانو نبی علیہ السلام ته د دې ملګري شکایت وکړه چې موږ ته داسې امر کړی، اور یې بل کړی و. نبی علیہ السلام ډېر غوسه شو. کوم ملګري چې تانې خاودرې اور ته وردنګلو دپاره هغوی پوه کړل او ورته ویل چې که دې اور ته تاسو وردنګلي وي او ځانونه پې سوي وي، الله تعالی به تاسو چېرته هم د اور نه رایستي نه وي. دا دویم جرم د خودکشي ده، ناجایز کار دی. او بې دا الفاظ مبارکې وویل چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، کم کارونه چې الله حرام کړي د انسان په وجه باندې هغه ناجایز کېږي، انسان یې در حلالولی نشي، جایز کولی نشي. لہذا خونریزي حرامه ده، غلا حرامه ده، سود حرام دی. نو چې کوم جرایم دی څوک یې درله جایز کړي چې زما په اډر باندې وکړه، زما حکم دی، زه مشر یم، نو قطعا کېدلی نشي. دغه شان ده کې د قوم رعایت چې قوم خفه کېږي، خوشحالېږي او دا نقصان کېږي، هغه نقصان کېږي. فرایضو کې د قوم رعایت کول لا جایز نه دي. نو نبی علیہ السلام تعالی ویل د خپل وحي تابعداري کوه، بس خلک دې نه مني. لا اله الا هو، نشته لایق د عبادت مگر دقه الله دی. د عبادت مستحق صرف الله تعالی دی. او په عباداتو کې دا هم دی چې دا عقیده لرل چې یو څیز حرامول یا حلالول د صفت د الله تعالی د مخلوق دا کار نشي کولی. نو دا توحید وي، توحید په تحلیل او په تحلیل او تحریم، په حرام او په حلال کې توحید منل. او د دې مخالف چې راوالي
چې عام انسان باره کې دا فکر لري چې یار د قرآن د حدیثو خلاف خبره وکړي نو نعوذ بالله مال جایز د عمل وکړي ضروري ده نو دې ته شرک په تحلیل او تحریم لکېږي هغه شی چې الله نه دی حلال کړي هغه شی چې الله تعالی نه دی حرام کړی دا بل چې په خپل باندې ساقي د جوړي نو دا ځان د شرک یو مستقل قسم شو نو ځکه دا جمله وسره ذکر شو چې لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مگر د الله تعالی دی بل هیڅ نشته چې بل هیڅ نشته دی نو په فرایض او واجباتو کې د چا رعایت کول دا هم په اسلام کې نشته دی واعرض عن المشرکین مخواړه د مشرکانو نه کوم مشرکانو هغه مشرکان چې کم ته دین بیان شوی دی د دین د بیان درنه بعد هغه اعتراضونه او دشمنی لار اختیار کړی دا اب خبره باندې عمل نه کوي دین مخواړه په دې من خپل وخت مزای کوي هغه خلکو ته توجه ورکړي چې کم دین غم او احساس بزره کې دي هغه ته دین زده نو مشرکان ټول مشرکان نه دي مراجع هر مشرک خواته مور خبري وسره مکه بلکې مشرکان ته دعوت ورکول اسلام لار ته راوصل ضروري خبره ده خو هغه چې کم زدي خلک دي هغه دعوت ورکړل شوی دی او دعوت ورکول نه بعد دشمنی باندې نه بل علاوه بل لارې پکې نه د پیدا کړي نو نور مزید وخت باقي باندې مخربه ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا در دغه مستری مزید وضاحت چې کوم خلک اسلام نه قبلای ته دعوت ورکړي دي دعوت نه بعد هغه د اسلام په دشمنی په سره اخستري ده نو دې خلکو باندې ازره مخوره په دې خلکو باندې وخت مخربه ولی ځکه ولو شاء الله ما اشركوا کله الله تعالی اراده وي ما اشرکو دی به شرک نه وکړي څه مطلب دی به جبران مسلمانان جوړ کړي وي خو جبري اسلام الله تعالی ته منظور نه دی اختیار یې ور کړی وو اختیار کې دی خلکو دومره ظلمونه زیاتې وکړي چې الله تعالی دغه اختیار واخیستو او په کوپر باندې کلک پاتې شو اوس دوی ته الله تعالی د اسلام او د ایمان توفیق نه ور کوي دې جرایم دي حتی رسیدلې د جوست اسلام او د شریعت احکام دي ضرورت کوزيږي نو ځکه اسلام د ټول د لوی نعمت دی او د نعمت د ظالمانو وحشیانو او د اسلام د دشمنانو په قسمت کې دا نه چې کوم زد دي خلک کوم چې د جهالت په بنیاد باندې هغه تعالی تعالی هدایت کوي کوم چې د زد په بنیاد باندې ظلمونه کوي او زد ټینګ کړي هغه کس ته بیا الله تعالی هدایت نه کوي نو الله تعالی وایي که زما خو به دی به مسلمانان کړي هم وي خدا د اسلام مستحق نه دي نو په دې وجه باندې هم د صفات دي چې د صفات لري نو ته په دې باندې ځم اخره وما جعلناك عليهم حفيظا او موږ نه موږ ګرځولې ته پیغمبره په دې باندې حفیظا حفاظت کوونکی ان ته موږ دې لپاره نه مقرر کړل چې دا خلک پر ټول د عذابونو او مصیبتونو نه به بچ کې دې لپاره موږ ته نه ګرځولې بلکې موږ صرف استاد موارد دای خو درې دا چې دې خلکو ته آسماني دین او آسماني لار خې بس د شریعت لار بوته خې اخو د مصیبتونو نه بچ کول د استاد موارد نه ده وما انت عليهم بوکیل او تنهي په دې باندې نگهبان ذمہوار په دې باندې ذمہوار نه چې کدا خلک مسلمانان نشي نو ستانه به تاسو کیږي نو ستانه تاسو نه کیږي بس دومره د رښتا باندې چې کوم فریضه او حق دین رسولو او تر رسولې په دې وجه باندې ځینې خلک په دې جهالت کې اخته دي چې یاره کپلانګزه کې کافر مرشي تاسو به زمنګ نه کیږي او کپلانګزه کې سره جهنم تلاړ شي نو تاسو به زمنګ نه کیږي دا خبره د سینه ده تاسو هغه ټیم د چې کله هغه د حق بیان رسیدلې نه او د جهالت په وجه باندې هغه کافران مرشي نو مسلمانانو نه ټیک تاسو کی خو چې کله هغه د حق بیان رسیدلې دي دین او شریعت ته رسیدلې دي هغه عزت پورې نه خطرې دي د دنیا محبت خواهشات لیونی کړې دي هغه نه رسته الله تعالی د اچاره هم تاسو نه کوي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله او تاسو کنځلې مکه وي هغه کسانو ته يدعون چې دوی د کافرانو را بلی من دون الله د الله نه بغیر سب کنځلو ته مناسب الفاظ ته ویل کیږي هغه چا د پاره هغه الفاظ استعمالول چې هغه وسره لایق نه مناسب نه خوشي الفاظ دا ادب شو د مسلمانانو لپاره چې په اسلامي دعوت کې او په اسلامي لار کې به د تأدیب او د ادب څخه خیال ساتي ادب دا چې سړی کافر دی هم خوشي خوشي نمونه ورته موایا به احترامي او ګستاخی مکو دغه شان د هغه چې د کوم باطل خدایانو عبادت کوي کغه بوتان د هر څه چي دي هغه ته کنځري نه کې ګستاخی به نه کې ځکه الله تعالی وجه بیانای چې فیسب الله عدوا بغیر علم نو دوی هم کنځري وکي الله ته د دشمنی د وجنه او د بی علمۍ د وجنه نو ته بر دې سبب جوړ شوی چې الله تعالی د کوم کنځري وشو سبب به ته جوړ شوی ځکه ته به دغه نه وړاندې د الفاظ ویلي جو هغه خو پوېږي نه جاهل له کافر دی جو هغه الفاظ ته بیرته استعمال په انداز باندې
نو دا به نتیجه شي. نو د داسې جرمونو سبب جوړېدل د پخپله باندې جرم دی. البته به ادب او احترام سره به دلایلو سره خبره وکړه او به عقلي دلایلو نقلي دلایلو باندې مطمئن کول دا بنیادي خبره ده. خو خوشي الفاظ به نه وایي چې نور هم بزت کې راولي او دغه الفاظ ته مبارک بیرته ووایي. دا کار په اسلام کې ناجایز دی او دا مستقل د ادب یو طریقه ده چې تاسو چالم دعوت لورځئ نو یو دم پاتوي به نه رابرسره کوئ چې ته مشرک یو ته کافر یو ته داسې یو ته هغسې بدعتي او خوشي نومونه. یو سړی چې ښه ستا خبرې نه مطمئن هم دی په غلطه باندې هم دی خو چې دا نومونه د ستا خولې نه واورېدل یوې خبرې ته هم بې غوږ نه ږدي او بیا د سړي په نظر باندې ډېر ګوري نه. نو په دې وجه په ټولو دې لارو کې به د ادب خیال ساتي. دعوت په لاره کې به د ادب ډېر خیال ساتي. او دې وجه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم الله تعالی وایي چې انک لعلی خلق عظیم، یقینا ته لوی اخلاق باندې. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها ته پوښتنه چې نبی علیہ السلام اخلاق څنګه ول؟ بس قران ته ګوره دغه اخلاق دي او ځکه خدای نبی علیہ السلام خبره کې تاثیر هم ډیر زیات. نو بداوت بلاره کې په خلکو په ذهنونو کې تاثیر اثر پیدا کولو کې د خدمت او د ادب ډیر غټ اثر موجود دی. الله تعالی وی کذالک هم دغه شان دي کې زینا لكل امه عملهم، یقینا مخیستخ کار کړی دي د هر ډلې لپاره عمل د هغوی، هر ډلې د خپل عمل خیستخ کاری. کته سکان خواته ورشي په خپل مذهب باندې مړ دي دا د ټول مذهبونو کې بهترین مذهب کاری. کدا شان د سکان او چړیان خواته ورشي کړي هندوان خواته ورشي کړي فرقه خواته ورشي د خپل مذهب دومره فضایل به بیانوي چې ټول دینونه دغه په نسبت باندې کمزوري وتخکاری. نور زګنه کې دا مضمون بلې طریقه باندې د کل حزب بما لديهم فرحون، هر ډله چې کوم څور سره دی باغی باندې برته خوشاله دي. نو چې خلکو خیال دسي د خپل کار باندې خوشاله دي، خپل کار وته خيسته ښکاریږي، نو ښکاره خبره ده چې دغه باره کې ته خوش الفاظ استعمال نه خو نشي برداشت کولای. نو بیا به دشمنی را بر سره کیږي. دشمنی او دعوت دواړه سمون یو بل سره نه خوري. نو بده وجه باندې ادب الفاظ د ادب طریقه مخکې نه ذکر شو. ثم الى ربهم مرجعهم، بیا رخ خپل طرف ته ساسو طرف ته مرجعهم د دوی واپس کېدل دي. په یو نبئهم نو خبر به دوی به ما په هغه زمانه کانو یعملون چې دوی کول، یعنی لارې بیلې دي ډلې ځان لدی هر یو خپل کار باندې خوشاله دي. دغه لپاره دلایل وای خو چې کله دوی مړ شي نو صرف الله تعالی مخ ته ورځي، نه د بوتانو مخ ته پیش کیږي او نه بزرګانو د بلچا مخ ته پیش کیږي بلکې د الله مخ ته پیش کیږي. و خبره شو دویم دغه الله تعالی و د اعمال بدله اوري چې دا عمل کړي دی یا بد عمل کړي دی. نو بیا به هغه وخت دوی ته فینبئهم خبر بکوي بما كانوا يعملون، به هغه کارونه باندې دوی کړي دي. نو د دنیا هغه اطمینان او خوشحالي د دوی عباس په لاړ شي، بلکې هغه حاصل دا شو هغه کار په کار د چې کم الله تعالی ته پوس کې د الله مخ ته ورځي. هغه کارونه کې وخت مزه کوي چې الله درنه ته پوس نه کوي او د الله مخ ته به پیش نه. واقسموا بالله جهد ايمانهم، او دی قسمونه کوي په الله تعالی باندې کلک قسمونه خپل. لئن جاءتهم آیه، کراغ دوی ته آیه ونخه مراد معجزه ده، پیغمبري معجزه وتعالى ليؤمنن بها، نو دی بخامخ ایمان راوړي په دې باندې. جهد ایمانهم کې نمخ کې واقسم بالله دی لدينا معلومیږي دا چې مشرکانو کافرانو هم الله تعالی د وجود قائل دي او دوی قسمونه هم اکثر د الله تعالی په نوم باندې خوري. البته کله چې د الله تعالی د نوم نه په بل نوم باندې قسم خوري یو خبره دا ده چې دا په شرک راځي. د الله تعالی د نوم نه علاوه په بل نوم باندې قسم خوړل خلک وستا په سر مې قسمي او دغه شان ستا په لمن مې قسمي او په مور او پلار مې قسمي، دي قسمونه خلک خوري. په خانه کعبه مې قسمي. د الله تعالی د نوم نه علاوه په بل نوم باندې قسم خوړل دا په شرک راځي. مشرکانو چې کوم شرک او نو هغه دا منره چې د الله تعالی نوم د قسم قابل له قسم به خوړل کېدی شي. خو د دې سره د نورو سيزونو عظمت ذهن ته کوشوي نو شک دا وجه دا نور حمد دي مستحق دي، نو دغه شک په وجه باندې هغه کافران شو چې دی به خامخ ایمان راوړي په دغه نه خو باندې معجزه باندې. قول ورته وا انما الآیات عند الله، یقینا ټول نه د الله تعالی په اختیار کې دي. د دې نه مراد هغه معجزې فرمایشي معجزې دي چې کوم کافران غوښتلې مخکې به موږ بحث کړی دی چې دوی به قسمونه خوړل چې موږ ته معجزې چا پیښ موږ ایمان نه وړو، خو معجزې نه دي راغلي. حالانکه نبی علیه السلام مشهور معجزې چې کوم د سیرت کتابونو نقل کړي دي 300 نه باره معجزې ذکر شوي دي، دوی هغه ته معجزې نه ویل دی ول زمونږ د مرزي نه دي، دې ته معجزې نه شوي دي، بلکې د دوی فرمایشي خپل معجزې دي
خپل فرمایشي معجزې داسې بیا سکه په جوړ کړو هغه کې ودا وي ناجایزه معجزه دا او مخکې موږ بحث کړی دی چې د مکه معظمه ډېر شابه غرونه چې کم دي دا له سونا نه جوړ کړ بیا موږ مونږ چې او ته واقع پیغمبر زګر د دنیا پرس خلکو نو دوی به خبره د دنیا ته تاوهله سونا ته تاوهله او یا د څه وکړه کدی نه سونا نه جوړي نو دا غرونه بل چرته وې سب معجزه باندې لري ک بل چرته وې دا د مکه خار مونږ ته بیخي اوار ک بدی کړه معجزه باندې باغونه نهرونه خسته خسته بنگلې جوړي موږ به اوچت ناس وکړه خپل ځوړندې غړي بیا موږ مونږ او ته غټ پیغمبري بیا موږ قائل شو دا به مې طریقه شو درېمه دا چې دام نشي کولای د سینه کې بیا زموږ مشران راځوندي کوم چې پات شوی لارونه نیکونه ډر نیکونه د دې قبرونو نه راو باسه زمون کورون دی راواله چې زموږ سره کین یو زموږ سره خوراک وګي غب شپ ولګي موږ ته پوښتنه وکړو چې قبرونو کې سالات او د کوم عمل ته پوښتنه کیږي دا ملنډي مسخري او دې ته به معجزې ویل دي باقي معجزونه به انکار کاوه نو دسې به چې کله به تاسو سره باس شروع کړو نو به وایي چې قسم په الله که معجزه چا پېښ ته به ایمان نه وړم معجزه نه ده پېښ شوې دې ذکر کې دوی دغه تعصب ذکر کیږي الله تعالی واقسم بالله جهد ايمانهم او دې قسمونه خو په الله باندې بکړه قسمونه سره لئن جاءتهم کراغ دوی د آیت النخ ليؤمنن بها دې بخامه ایمان راوړي په هغه باندې ولته ورته وایي پیغمبره انما الآيات عند الله یقینا ټول نخې د الله تعالی په اختیار کې دي دغه معجزې او دغه شان نور د الله تعالی په اختیار کې دي معجزې زما په اختیار کې نشته دي معجزې د پیغمبر په اختیار کې نه او الله تعالی دغه معجزې تا ته نه نازلې او لهدا به دې مسؤل ذمہوار زنیمه وما يشعركم او څه خبر کړی تاسو انها اذا جاءت یقینا دا معجزې هر کلم چې راشي لا يؤمنون دی به ایمان راوړي امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې لا يؤمنون کې د الله زائد دي معنی د کې نشته نو مسلمانانو کافرانو ته اجماعي خطاب شو چې مسلمانانو کافرانو تاسو دواړه د دې خبرې نه خبر دا پته تنشته راځي وما يشعركم انها اذا جاءت يؤمنون تاسو څه خبر کړی چې دا معجزه رښتیا راشي او پیش يؤمنون دی به ایمان راوړي تاسو څه خبر کړی بلکې هیڅ نه خبر کړی بس مطلب شو حاصل دا شو چې تاسو ردی مسلې نه خبر اصل کې دا هغه بدنه ته کافرانو چې ایمان قطعا نه راوړي ایمان والا خلک نه دي او چې د ایمان والا نه دي نو کدا معجزه راشي نو امن راوړي او کدا معجزه نه نو امن راوړي مخکې مونږ ویلو چې دی پسوالاتو کې ځنې خبرې دام وي زی به تر شي وي چې مونږ ال ایمان راوړو چې قران مونږ ته به یو ځل باندې نازل شي الله تعالی د هغه جواب دام ذکر کړو چې کتاب نازل شو نو بیا هم دوی وایي چې د ښکارا جادو دی سحر دی یعنی ایمان بیا نه راوړي کله ویل پیغمبر انسان دی کدا فرشتہ وي مو ایمان نه وړي دا هغه جوابونه هم مخکې ذکر شوی دي نو دا د الله تعالی په علم کې موجود واجب خبره د خلک ایمان نه راوړي چې ایمان نه راوړي نو دغه معجزه نه نازلې د ځان رحمت دی ځکه د الله نظام دسي دی چې خلک معجزه وغواړي او معجزه باندې بیا عمل ونه کی احترام یې ونه کی دا قوم ته الله تعالی مهلت ختمي او د یخنې غر کوي نو دا د مکه کافرانو ځکه پاتې شو چې الله تعالی معجزه نازل نه کړلې نو هغه خو ایمان اصل نه راوړ دغه کافرانو پاتې شو مهلت خو د میلاد څخه ده پوری ونقلب افئدتهم وابصارهم امن اړه وراړو زرونه دوی وابصارهم نظرون دوی کما لم يؤمنوا به اول مره لګسن چې دوی ایمان نه دراوړ په اول ځل باندې دغه څنګه کې دوباره هم نه راوړي ونظروهم من پرې دوی لره په دغیانهم په سرکشه د دوی کې یا ماهون چې دوی به حیرانی